محمود خان اچکزی، ایمل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا د یوې کمرې ته ننوځي، قرآن دې وکړي، عهد دې وکړي، طلاق دې وکړي چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو. دوی چې قرآن او طلاق وکړه، بیا د دې پښتنو چې کوم سیاسي او مذهبي لیډران دي، مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، اسد قیصر، د پیپل پارټۍ مشران او د مسلم لیگ د دې صوبې مشران، دا د ځان څخه په یوه کوټه کې کېنئ، قرآن او طلاق دې وکړي چې موږ به د پښتون مسله په یو پیګ اوچتوو، چې ملي وحدت پیدا شو، قومي وحدت پیدا شو. دې پښتون خو انګریز غلولی دی، دا نڅوک دي. دلته وایم قومي وحدت جوړ شو، پښتانه مشرانو په کوټه کې قرآن او طلاق وکړه. اوس په دویم کار څه کوو؟ تقریرونه به نه کوو. 75 کاله پښتانه موږ په تقریرونو دوکه کړو. بس چې څوک تقریر کوي ویلکم، عبدالرشید ښه تقریر وکړه، فلاني ښه تقریر وکړه. په 75 کالو کې د پښتون یوه ستونزه موږ حل نه کړه. تش تقریرونه دي، تقریر به نه کوو. څه به کوو؟ دا پښتانه مشران به لاړ شي، په اسلام آباد کې به د سیاسي او د عسکري قیادت سره کېني، د عین کتاب به راواخلي، پاڼې په پاڼې به واړئ، د آرټیکل 1 نه به شروع وکړي چې د پاکستان عنوان متعین کړي، آرټیکل 2 ته به راشي چې د پاکستان جغرافیه متعین کړي، آرټیکل 3 ته به راشي چې د پاکستان نظام متعین کړي، آرټیکل 4 ته به راشي چې ماته کوم حق راکوي، آرټیکل 9 او 10 ته به راشي. دې واکدارانو ته به موږ ووایو، دا د پښتانه مشران به ورته ووایي چې یا په دې عین عمل وکړه، ما پښتون له خپل حق راکړه، ما ته د ژوند حق راکړه، ما ته د پاکستان له عام شهریانو حق راکړه، او که په عین عمل نه کوې نو د عین نه بغاوت اعلان کړه، او که تا اول بغاوت اعلان کړه بیا به زه مجبوره شم، زه به بغاوت کوم، اړی ګړی به جوړ شي، زه په اور کې ولاړ یم، ته به راسه ولاړ یې. سمه ده. اوس زه تاسو نه تپوس کوم چې محمود خان اچکزی شي، مولانا فضل الرحمن شي، سراج الحق شي، ایمل ولی خان شي، اسد قیصر شي، د پیپل پارټۍ مشران شي، شیرپاو شي، د مسلم لیگ نون مشران شي، او په اسلام آباد کې د دوی سکیني او دا سترګې ورته سرې کړي او ورته ووایي چې یا په عین دستخط کوه یا د عین نه بغاوت کوه. دوی به بله وکړي، رښتیا ووایي. زما وروڼو، د مسلې حل دا دی که حل کوئ، که نه حل کوئ راځو په چوکونو کې به تقریرونه کوو، خبرې به کوو، خو حل کېږي نه. حل یې دغه دی چې ملي وحدت به جوړی، تقریر به نه کوو، په اسلام آباد کې به په عین فیصله کې. دا خبره ټیک ده که نه ده؟ موږ د دې صوبې ټول پښتون قیادت ته دعوت ورکوو د باجوړ